په خوب کې لمونځ کول د دې څه تعبیر ده؟ عبدالستار پوښتنه کړې ده چې په خوب کې لمونځ کول د دې څه تعبیر ده؟ دغه رقم عبدالله ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې مار لیدل د دې څه تعبیر ده؟ او دریم ورور پوښتنه کړې ده محمد نبی پوښتنه کړې ده چې په خوب کې نوکرز لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس براسو جواب ته نو یو عبدالستار ورور پوښتنه کړې و په خوب کې لمونځ کول د دې څه تعبیر ده؟ نو د دې جواب اوس وکړو. امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي که یو څوک په خوب کې د لمر خاته خواته لمونځ کوي نو د دې تعبیر دا ده چې حج ته به ولاړ شي. که چیرې په خوب کې لمونځ کوي نو د قبلې معلومات ورته نسته چې کومې خواته قبله ده، نو د دې تعبیر دا ده چې دی به د دین په لاره کې حیران وي. په خوب کې لمونځ د قبلې طرف ته کوي نو د دې تعبیر دا ده چې دی به د دین په لاره کې مستقیم وي. او که فرض لمونځ په خوب کې کوي نو د په نصیب به حج وي او حج ته به ولاړ شي. او که په خوب کې دی په لاره کې لمونځ کوي او شاید د قبلې طرف ته ده نو دا خوب ښه نه ده، نو د ده لپاره توبه کول پکار دي. او که په خوب کې دی امامت کوي نو دی به پر هغو خلکو مشرتوب یا سرداری کوي چې کوم خلکو ته دی په خوب کې امامت ورکوي. دغه رقم عبدالله ورور پوښتنه کړې و په خوب کې مار لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس براسو جواب ته په خوب کې مار لیدل دا دشمن ده. که چیرې دا مار ستا په کور کې ګرځېدی نو دشمن ستا په کور کې ده، او که دې مار د کوره د باندې ولیدی نو دشمن هم د بار سړی ده. او که چیرې دې مار په خوب کې مړ کوي نو ته به پر دشمن غالب سې. او دغه رقم محمد نبی ورور پوښتنه کړې و په خوب کې نوکرزې لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس براسو جواب ته په خوب کې نوکرزې لیدل که چیرې واده سوې ښځه په خوب کې خپل لاسونه سره کوي نو په دې ښځې باندې به ډېره غټه خوشخبري راشي. او که چیرې واده سوې ښځې ته په خوب کې بل څوک لاسونه ورسره کوي او دا ښځه انکار کوي نو د دې تعبیر دا ده چې ښځه به د خاوند د لاسه د پریشانیو شکار شي، یعنی ښځه به د خاوند د لاسه پریشانه وي. په خوب کې کچی نر یا ښځې خالی د لاسو ګوتې سره کړي نو دا د ډیرو تسبیح ویلو علامت ده. او که چیرې د لاسو ارغوي سره کړي وو نو دا په کثرت د معاشیت دلالت کوي. الله جل جلاله به ښه روزي ورکړي. نو دا یاد ساته کومه ښځه چې واده سوې وه نو دې په خوب کې لاسونه سره کول نو دا ښځې ته به یو غټه خوشخبري راشي لکه اولاد، الله به اولاد ورکړي. او که چیرې واده سوې ښځې ته په خوب کې بل څوک لاسونه سره کوي او دا ښځه انکار کوي نو د دې تعبیر دا ده چې ښځه به د خاوند د لاسه د پریشانیو شکار شي، یعنی ښځه به د خاوند د لاسه پریشانه وي.